فرمایا اللهم انا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي اما بعد والکبیرۃ او گناہ کبیرہ شیب علیہ رحمتا کبیرہ چې دا نو قد اختلفت الروایات و مختلف شوی دی روایت فیها پدې کې روایت شدید ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ انها تسعة دانہ دی کم الشرک باللہ تعالی وقتل النفس بغیر حق وقذف المحسنات قذف د محسنه پیجنې پاک دامن خربانی تعن ولګي او زنا فرار تیخت عن الذهب د ورځې د ټیلنا خلق جهاد روان دي تیخت کې نور هم د ځان څخه خرابې او سحر مهر او اکل مال الیتیم یتیمانانو مال خوړل حقوق الوالدین المسلمین او الحاد فی الحرم تجاوز کول په حرم شریف کی گناہ سی گناہ ده بیا په حرم شریف وزاد ابو هريره رضی الله تعالی عنہ اکل الربا قول چادی وزاد علی رضی الله تعالی عنہ السرقا بیولش وشرب الخمر دا دولش او سیب علیہ رحمت ابو طالب مکی و تویلے کی گلی محقق مولا دے او صوفی عظیم دے اغوائی وی ولس گناہون دی سو گناہون دی ولس سلور دولت سر تعلق ساتی شرک اصرار پا معصیت گناہ ہمیشہ دولتا پڑکی دی گناہ ارادی القنوت من رحمت اللہ دا رحمتنا نا امیدی او الامن من مکرہ امن فلا یأمن من مکرہی پکانے الامن من مکرہی فلا یأمن من مکر اللہ الا القوم قرآن شریف والا چوک بکی نشتا مولا صاحبہ دا پشت دغا خودی ولی گا دیتا ہوئی دا پشت پاکول فلا یأمنو مکر اللہ الا القوم الخاسرون دا خودی دا دغا نمبر نشی صلی پامن کرے جیسے خودی میں گیر نکی خودی میں اونی نسی خودی میں خراب نکی خودی میں فلا یأمنو مکر اللہ الا القوم الخاسرون سلور پا دے جبہ کی دی شہادت الزور دا دروغ گناہونا گوائی او دارنگی قذف دا محسنات جبہ پی محسنات یمینی غموز شو او دارنگی سحری الفاظ شو او دری پا بطن شریف کی دی یو شرب الخمر دے بل اکل دا مال دے یتیم ظلمن دے او بل اکل دا ربا دے او دو پا فرج کی دیو عام زنا دا بل لواتت دے او دو پا بدن کی دیو قتل دے او بل سرقہ دا او یو پخپا کی دے رجلینی موٹرینی جہاد نتیختا جہاد نتیختا او یو پا طول بدن کی دے عقوق دو والدینو عقوق دا چا دا خبرہ قوت القلوب دا علامہ مکی کی پا دویم جل او پا 249 صفحہ کے نراغت سازائی کی پہ حوالہ شتا دے قوت القلوب دا بیزد پسیال تتلیم قوت القلوب دا دا کتاب نے دا خبر رغست دا نو علت بیمار آوارو نو دویم جل دے او 249 پا صدا کی صاحبہ صفحہ دلتا یو مبحث دے غدا دے چی دا گناہ تقسیم قبلی چی دا غٹلو دا وارا دا کنارا یو غٹا دا نو پا دے کی دوری گانی یو دا جمهور عالمان رے دا یو دا ابو اسحاق اسپرائینی رے دا جمهور عالمان وی چی دا تقسیم قبلی منجرت بیان اوکو او علامہ اسپرائینی وی چی نی قبلی اغا وی طول گناہونا غٹ تی
واړه پکې د دوه دلایل دي، یوی دلیل نقلی دی یوی عقلی دی. دلیل نقلی دا دی قال ابن عباس کل ما نهى الله عنه فهي کبیره، هر هغه شی چې خدای د هغې نه منع کړې ده نو دا ګناه کبیره ده. شعب الایمان د بیهقي 288 نمبر روایت. کل ما نهى الله عنه فهي کبیرة. او دلیل عقلی دا دی چې ګناه څه ته وایي؟ مخالفت د جلالت شان د باری تعالی، نو د خدای د مخالفت کې لا ورکوټې والی کم دی، دا به د کم دی نه وړه شي دا ګناه. او د جمهور عالمانو دلایل هغه دا دي، قرآن شریف کې راغلی دي وکل صغیر و کبیر مستتر، وړه او غټه لیکل شي، نوی به څنګه دا ویلی. دویم آیات کې راغلی دي تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. او دریم دلیل لا یغادر صغیرة ولا کبیرة، صغیره به نه پرېږدي کبیره هره ګناه عمل نامې راله الا احصاها مگر راجمع کړې ده. څلورم دلیل یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، لمم دا واړه ګناهونه دي که دا څلور خو آیاتونه شو. پنځم نمبر حدیث مبارک دی د رسول الله مبارک نه تپوس کېږي ای الذنب اکبرو، کومه ګناه لویه ده؟ ور پته ولګېده چې ګناه کې لویه او وړه دا شته. او شپږم دلیل الکبائر الاشراک بالله، کبایر دا دي هلته هغه شپږ دغه کړي دا ذکر الکبائر الاشراک بالله، دغه حدیث هم دلیل دی په دې باندې. او چې کوم ابو اسحاق اسپرایني دلیل ویلی چې دا ګناه مخالفت دی د چانه د جلالت شان د باری تعالی نه، نو دې کې ورکوټیوالی د کوم ځای نه رالی، نو موږ جواب وایو چې ګناه کې دوه حیثیت دی، یو من حیث الذات، دویم دا چې من حیث الله پې خفه کېږي. نو من حیث الذات ته چې وګوري نو بیا تقسیم قبله‌ای، د یو ګناه ذات به غټ وي د یو ګناه ذات به وړوکی وي، دې ته به نه ګوري چې یاره من حیث الله پې خفه کېږي، خو په دې خفګان خو هم لږ او ډېر لږوالی او ډېروالی پکې قبله‌ای که نو کلي مشکک دی، لږوالی او ډېروالی پکې شته دی. اوس راځه مولي صاحبه د کبایرو تعداد څومره دی؟ بعضې علما وایي چې ټوټل کبیري اووه دي، او بعضې وایي چې ټوټل کبایر چې دي نو هغه 12 دي، دا کوم چې شرف آیت کې راغلی. دوه قوله شو. دریم قول دا دی چې ټوټل کبایر 19 دي، ابو طالب مکی چې کوم دغه که دا ذکر. څلورم قول دا دی چې 70 دي. پنځم قول دا دی چې 700 دي. اتم قول دا دی چې راجح چې تعداد معلوم نه دي. صغیرې او کبیرې کې فرق څه دی؟ تعریفونه یې لږ د ځان سره نوټ کئ. که تعبیر تی په فاحشې سره شوی او دا کبیره ده ګینې صغیره ده. نمبر 2 که په حقوق العباد کې و کبیره ده ورنه صغیره ده. دا تعریفونه یې کړي خو دا ټول کې به ته زه ویم چې دا قول صحیح دی. او دریم دا دی که سره د جرأته چا ګناه کړي دا کبیره ده، او که په یېره ترخه یې کړي نو دا صغیره ده. څلورم که مع الاصرار وي په سوات سره همیشوالی پکې وي نو بیا کبیره ده ورنه صغیره ده. المنهاج د نووي سره د جرأت. څلورم مع الاصرار. تاسو صرف اشاره دي کوي مع الاصرار مع الجرأت، بس ټول فیصد چاته دونه زر لیکل شي. پنځم که حرمت به تی په دلیل قطعي سره نو کبیره ده، که ظني سره نو صغیره ده. ان كانت بدلیل قطعي. شپږم قول دا دی
که حد پې واجبېدلو کبیره ده. الحاوی الکبیر دا لیکلي. وم قول دا دی که وعید شدیده پې راغلی و نو کبیره ده ورنه نه ده. اتم قول دا دی که دا حرمت لعینه و کبیره که لغیره و صغیره. نهم قول دا دی که دا فاعل عظیم شخصیت و شیخ الحدیث شیخ القرآن غټ بزرگ و د غټې ګیرې واله و د غټ پټکي واله و نو دا بیا کبیره ده او که فاعل یې وړوکی و نو بیا صغیره ده. د دې وجې نه ویلی کېږي وایي فصغائر الرجل الکبیر کبائر، د لوی سړي صغایر هم کبایر دي. وکبائر الرجل الصغیر، او کبایر د رجل صغیر چې دي، کبایر د رجل صغیر چې دي صغایر صغایر. عوام چې غټه ګناه کوي واړه ده، او مولا سره چې ورکوټي ګناه کوي غاټه. اوس به څه کې ګیر شولې که نه. لسم قول دا دی چې په اعتبار مکان لره دی، چې مکان که جومات والا ګناه غټه ده د عام ځای والا، او بیا د حرم شریف والا ګناه په ټولو کې غټه. یولسم قول دا دی چې وروره دا امر نسبي دی، امر په نسبت سره دی. اوس تاسو ګورئ پردی زنانه تې کتلي دي، الله اکبر، اینې پردی زنانه هغې په لاس مس کړې ده، پردی زنانه هغې ښکل کړې ده، پردی زنانه بدعملي ورسه کړې ده. نو وګوره مولي صاحب، اینې دا ګناه چې ده نو دا وړه ده او دا ورته غټه ده. اوس دا یوه دا وړه ده په نسبت سره دې ته دا ورته غټه ده، او دا وړه ده په نسبت سره دې ته دا ورته غټه ده. دې منځ ته ګورئ، دې ته چې موږ وګورو چې دې ته په نسبت والو وړه ده او په دې ته نسبت الو نو غټه ده. داسې دا هم که دې ته نسبت الو نو وړه ده او که دې ته نسبت الو نو بیا امر نسبي، او دا راجح قول دی. تفسیر کبیر در امام رازی لسم جلد 78 صفحه ده. دا یولس اقوال مې ته په دې صغایر او کبایر کې. معصیت او ګناه په څلور قسمه باندې ده، دا بنیادی اقسام دي. التعدى فی صفات الربوبیت، یو انسان په صفات د ربوبیت کې تعدی وکړي، یعنې چې کوم صفات د رب العالمین دپاره خاص دي هغه نور چاله ثابت کړي، یا یې ځان لره دغه کې لکه تکبر، لکه څه ونیسئ تکبر ځان لوی ګڼل. ځان لوی ګڼلو کې دقه مسله پکې چې د انسان خو لوی نه دی او ځان یې لوی وګاڼه. دا تکبر ښه شی دی که غلط؟ ولې الله پاک چې تکبر کوي نو دا څه وایي؟ الله پاک له تکبر جایز دی او موږ لره ممنوع دی. ولې؟ د تکبر کې وجه څه کیدی شي؟ حسد پکې دی، که زنا پکې ده، که ظلم پکې دی، څه شی پکې دی چې دا وایي د دې اصل رجعه کذب ته ده. لکه چې دې انسان ځان لوی وګڼلو او لوی نه دی، دا مستلزم شو چا لره کذب. دا قاری طیب صاحب چې دی د بخاري شریف په ختم بخاري کې دا تقریر کړی چې
دا تکبر کې دقه مسله د صاحب علیه رحمت چې دا فی نفسه دا تکبر چې دی دا ګناه نه ده خو دا مستلزم د کذب لرل ځکه دا ګناه ده او کذب غټه ګناه ده نو تکبر هم غټه ګناه ده او دا تکبر د زړه دی د زړه دروغ دی او د مزغو د نظریې دروغ دی د نظریې دروغ چې کوم دی د عارضي دروغو نه بې خطرناک نمبر 2 اکتساب بالصفات الشیطانیه یو انسان چې دی د شیطانی صفاتو باندې متصف شو صفات شیطانیه اختیار کړل لکه حسد یې وکړو مکر یې وکړو دوکې یې وکړله بزدلي وکړله اضلال نور خلک یې ګمراهان کړل نمبر 3 الاتصاف بالصفات البهیمیه ځان کې د بهیمیت والا صفات راوستل بهایم والا صفت څه دی بهایم شهوت خورا اسکاو مسعود په خوراک اسکا کو په دې خبرو تر کې جوړ دي څه غواړي شهوات زنا لواتت اکل مال الغیر واو میخه دې ته ګوري چې دا پردی ګیا ده دا زما د میخې نه ده دا د هغې بلې میخې نه دا دې ته ګوري اکل مال الغیر وای ما مونده او بیا دې مونده بیا دې مونده او بل چې شی دی ملا صاحب اکل مال الغیر بل غفلت من الاخرت اولئک کالانعام دا په شان تر چا دي په څه کې په غفلت کې د آخرت نه بل هم اضل بلکې د ګمراه بلکې د څاروون هم ډېر ګمراه دي دا خبره رښتیا ده څاروونه څنګه ډېر ګمراه دي خپل مالک مجازي تابعداري کوي او دې نه کوي مالک حقیقي تابعداري نه کوي سرکشه خر سرکشه سرکشه چې خرش فرش او یا هغه تیري غویا دی که څوک له مخې له رالی مالک دی او که غیر مالک دی بانګۍ کوي نو د هغه نه هم دي ادول دي د هغه نه ادول نه شو که نه د هغه نه هم ادول دي مولي صاحب په دې وجه پسې زه ګرځېدلم نو تبصیر الرحمن کې راته دا وجه پیدا شو هغې کې دا ویلي وی وجه دا د مولي صاحب که خره او سرکشه ویا کې عقیده د توحید نشته خو عقیده د شرک هم پکې نشته که اراده د تابعدارۍ د الله نه ده کړې خو اراده د مخالفت د الله تعالی هم نشته دی او دا مشرک کافر چې دی په ځای د دې چې عقیده د توحید راولي نو پکې عقیده ګنده د شرک او د کفر پرته نو دا اوس ښایسته وجه وه په دې باندې زه هم څه شم مطمئن شو وجه یې دقه هغې خو وروره ته کوم یو غویي سرکشه غویي ته مشرک ویلی شي مشرک دی که موحد ورته نه شي ویلی خو مشرک هم ورته نه شي ویلی دې ظالمان خو مشرکان دا یو نمبر 4 الاتصاب بالصفات السبوعیه د درندګانو صفت په ځان کې راوالی فکر دې رالی هغې کې اثر قتل فساد د بل خېټه څیري کول عدم تمیز بین الحلال والحرام نو مولي صاحب دا ناشنا خبره شوله چې بس دا ګناهونه چې دي دا په څلور قسمه څلور نه بعد نشته یو تعدا فی صفات الربوبیت شو بل اتصاب شو بالصفات الابلیسیه یا شیطانیه او بل اتصاب بالصفات البهیمیه او بل الاتصاب بالصفات السبوعیه څلور په دې څلور قسمونه به کومه ګناه بار نه وي ګناه په دې څلورو کې راباندې ګناه په دې څلورو کې راباندې فکر دې راځي اوس راځه وقیل چا ویلي دي ما هغه کانه مفسدته چې موي مفسده او فساد د دې شیء یو شی وي مما د هغې نه ذکره چې ذکر کړی شوی یا اکثر وي منه د هغې نه دا موږ چې دولس ذکر کړو د یو بل یو عمل دی د هغې فساد د دقې د دولسو کې د یو نه دی
لکه دغه 12 کې فساد څومره فساد دی 15 چټه کوي او بل یو عمل دی نو په هغې کې 15 چټه کوي دغه دی دا فساد دی دا 12 قسمونه دي که نه لس دا دي 2 سره دا نور ملګري که 12 شو نو په دې کې د یو د ټولو نه د کم مقدار فساد 15 چټه کوي دی او دلته چې کوم دی صاحب علیه رحمت بل یو 14 عمل راغلی چې هغه موږ ټول کړو د هغې فساد هم 15 چټه کوي یا د هغې نه زیات نو دغه 14 هم په کبیره کې راغله دا 14 چې د دې فساد هم 5 چټه کوي دی نو دا هم پکې راغله دغه 15 چې د دې فساد څومره دی حاجي صاحبه دا هم 5 چټه کوي دی نو دا هم پکې راغله 14 چې کوم دی شپږ چټه کوي دی دغه هم پکې راغله چې فساد یې داسې وي وقیل ویلی شوي دي کل ما هر هغه توقد علیه الشارع چې وعید کړی دی په هغې باندې شارع په خصوص سره وقیله چا ویلي چې هر معصیت اصفر علیها العبد چې مشوالي کې په هغې باندې بنده دا کبیره ده وکل ما هغه چې استغفار وکړي د هغې نه نو په هي صغیرة دا بیا صغیره ده استغفار ډېر ښه شی دی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم دا ښایسته آیات دی تاسو څو کرته دا د ورځې ویستې کم از کم یو ویش کرته خو تاسو د ما وظیفه درکړې خو تاسو یې نه کوئ وقال صاحب الکفایة والحق حق دا دی چې انهما بېشکه دا کبیره او صغیره اسمان اضافیان دا دواړه اسمان اضافي دي لا یعرفان د دې تعریف نشي کېدلی بذاتیهما په اعتبار د خپلو ذاتونو سره چې د صغیرې تعریف د حکم چې دا صغیره ده او د کبیرې د حکم دا نه تعریفونه قرآن سنت کې نشته دی خو یو بل ته چې والي همدقه خبره شول یو بل ته چې والي همدقه خبره شولې چې اصلي نظر دا اوس صغیره دی په نسبت سره مس ده او مس بیا چې کوم دی دا کم دی د ښکلولو نه ښکلول بیا کم دي د لیواتت دغه نه د زنا نه ښځې سره او بیا زنا د ښځې سره دا کمه ده د زنا نه هلک سره بیا ځانلهوالې ځان له کېناستل چې کوم دی د یوې جینۍ سره چې بالغه جینۍ وي پردی وي هغې سره ځان له کېناستل دا صغیر دی په نسبت سره امرد بیګیري ځان له هلک سره حسن بصری سے فرمایي لأن اوتمنه على 70 عذرا چې په 80 جنکو باندې ما څو کمین جوړ کړي 80 جنکۍ راته په یو کور کې وسپاري چې دې کور کې لکه 80 جنکۍ هېڅ سړی نشته دی او ګرځه را ګرځه خو د دې خیال او خزمانه کوه نو وایي دا 80 جنکو چې ګرځم را ګرځم کله د یوې کمرې ته ځم کله د بلې ته دا څونه تا ته غټه ګناهکاري وایي احب الیه من ان اوتمن على امرد واحد چې زه امین شم په یو امرد باندې په چا باندې ملا صاحب په یو امرد نو ولکه په خبره باندې ورسېدې د دې وجې نه صاحب علیه رحمته دا کتاب نوم مې د مضمونه وواته یا زما خدای المدخل د ابن امیر الحاج المدخل د ابن امیر الحاج هغې کې دا لیکلي دي که د چا یوه شپه د امرد هلک سره کمره کې ځان لراله د شهادت به مقبول نه ته شهادت کې او په تا باندې د تنقید وکړو چې دې هلک امرد هلک سره ځان له کمره کې شپه کړې ده ستا شهادت به واپس شي شهادت د شي نو ګوره یو کار یو ته صغیره وي بل ته بله کبیره وي بله فلان وي فلان بیا چې کوم دی د خپلې خور سره مور سره لور سره ورېرې سره خورزي سره زنا دا اشده ده د چا نه د دې عامو زناګانو عامو زناګانو وقال صاحب الکفایة والحق انهما اسمان اضافیان تعریف یې نه کېږي بذاتهما په کل معصیة چې اضافت وشي ما فوق ته دا صغیره ده او که اضافت وشي ما دون ته نو دا څه د مولا صاحبه کبیره ده او کبیره مطلق چې دی هغه کفر دی لازم به نشته دی ګناه اکبر منه د هغې نه بالجملة المراد چې دی ها هنا دلته دا ده چې کبیره التي هغه چې هغه غیر الکفر دی او نه وباسي دی عبد مؤمن لره من الایمان د ایمان نه د وجې د بقا د تصدیق نه الذي هغه چې کوم حقیقت د ایمان دی خلاف ثابت دی معتزله ولرا خلاف ثابت دی چا ده یا لکه
یو غټه ګناه یې وکړله، له ایمان نه خلاص شو، نه چې دا ګناه یې حلاله نه ده ګڼله. زمونږ مسلک دا دی چې په ګناه سره انسان د ایمان نه نه وځي. ولا تخرج العبد او نو باسي دي بنده لرا مؤمن لرا من الایمان د ایمان نه د وجد بقال تصدیق نه الذي کوم حقیقت د ایمان تصدیق برقرار دی، خو صرف فلسفي عمل غلط وکړو. خلاف ثابت معتزله لرا هیڅ زعمودي زعم کړی چې مرتکب د کبیره چې دی ليس بمؤمن ولا کافر، نه مؤمن دی او نه کافر دی، او دا منزله د ما بین د منزلتینو کې بنا د وجد بنا الذين چې اعمال عنده پني د دی باندې جزء من حقیقت الایمان، دا جزء د حقیقت د ایمان او نه په ګناه سره انسان په کفر کې داخليږي. خلاف ثابت دی خوارج لره. خوارج وایي چې کفر کې داخل شو. نو درې مذهب رال، یو زمونږ مذهب دی صفا سوتره الحمدلله چې په کبیرې سره انسان د ایمان نه خارج شوی نه دی او کفر ته داخل شوی نه دی. او دغه وایي خوارجو چې انسان په د ایمان نه خارج شوی دی او کفر ته داخل شوی دی. او دا معتزله وایي چې انسان په د ایمان نه خارج شوی دی خو لیکن کفر ته داخل شوی نه دی. دیو د ایمان او د کفر په مابین کې یو بله منزله بولي، وایي دا مرتکب د کبیرې په دقه منزله باندې ولاړ دی. نو ګوره معتزله کې میم دی او په منزله کې هم میم دی، نو میم د میم قایل دی، بیا بستانه خبره نه دی او نه داخلي دی عبد مؤمن لره په کفر کې. خلاف ثابت دی خوارج کوتکان لره، فإنهم بشک دا کوتکان چې دی ذهبو دی ذهاب کړی دی خبره ته چې مرتکب دی کبیره چې دی بل صغیره بلکې د صغیره چې دی اذن هم دارنګي کافر دی او نشته واسطه په مابین د ایمان او د کفر کې، په مابین د چا کې د ایمان او د کفر کې. ولنا او زمونږ دپاره وجوه ډېر دلایل دي او آسان دلایل دي علی ما هغه سیجو چې را بشي حقیقت د ایمان تصدیق قلبي دی، نو باسي مؤمن لره د اتصاف نه به په دې باندې الا بما مگر په هغه باندې ینافي چې کوم منافي وي دې سره، او مجرد اقدام چې په کبیرې باندې د وجې د غلبې د شهوت نه او حمیت یا د وجې د حمیت د پیغور نه او انفي یا د ننګ نه انفي جانه د ننګ نه او کسل یا د ناسستۍ نه. مولي صاحب کبیره سړي ولې وکړله؟ زنا سړی ځکه کوي چې شهوت لیونی کړی دی، بچ شرکه لاره ورته پرېږدی، شهوت څه کړی دی؟ لیونی کړی دی. او یا ځکه دغه وکړو چې حمیت ځینې سړی لکه د پیغور د وجې بیا به راته خلک پیغور کوي، نو یو ځینې کار د نه کولو خو وي یا انا په ننګ وکړي. ننګ دا معنا ده چې هلکه ورور یا وراره یا پلار وله چا دغه کړی دی راګیر کړی دی صاحب علیه رحمته، نو سره د دې چې دا د ده واله سړی دا په ناحقه دی خو دی پې ننګ وکړي سته په بل باندې ورودان کړي، په بل باندې څه کړي ورودان. نو ګناه خو چې څوک کوي خو د یو وجې نه کوي، مجبور شي ځکه یې کوي. داسې خو دا خو مراد نه ته ورګې چې خدای پاک لږ خفه کومه دا ګناه کوم، داسې دی مقصد بس گیر شي. او کسر نه راسته بلای فاسکن و پاسما ایستتی موند خداش فرض موند د ناراستی د وجه، خاص کله چې کله مختلف شي په دې سره خوف د عقاب زړه کې ډېره د عذاب او رجا د عفو مې چې خدای ماته معافي وکړي، او حزمې په توبه باندې مې چې خیر توبه به وباسمه، سپین ږیره شم توبه به څه کوم وباسمه، دا منافي نه دی. نعم منم اذا کان بطریق الاستحلال، چې کله په طریقې د استحلال سره او د استخفاف سره نو کان کفرن بیا کفر دی، ځکه دا علامه شوه دپاره د تکذیب. خو مولي صاحب چې حلال یې وګڼي ګوره هله کافر کېږي. شامي کې راغلي دي چې دغه شیز کې حرمت لعینه وي او د حلال وګڼو نو بیا کافر کېږي، او که یو شي کې حرمت لعینه نه دی او د حلال وګڼلو نو په هغې باندې بیا کافر کېږي نه. حرمت به قطعي وي یا به حرمت لعینه وي، چې قطعي وي یا لعینه وي بس بیا ټیک شو. لکه دا څلور شیزونه دي، قطعي الثبوت او قطعي الدلالت، ظني الثبوت ظني الدلالت. مسلم ثبوت خلاص وایي که نه ویسې نه ویسې که
او بل یو چې قطعي الثبوت ظني الدلالت، ظني الثبوت قطعي الدلالت، دا څلور خبرې چې د سړي یاد شي نو په دې باندې د احکامات ډېر مرتب کېږي. ولا نزاع او نشته دی نزاع فی په دې خبره